زه خو د پبو یم او نوم مې زاید دی. نشه مې هېڅ وکوله، شپږ میاشتې مې وکړه. اوس د تاج ویلفر کې علاج مې وکړو، الحمدلله اوس سیټ شوم. دلته مې یو 20 دن کېږي چې راغلی. پلار را باندې خبر شو، بس هغه یې راوست. هېڅ پیدا نشته، خپله ځواني تباه کول دي، پیسې تباه کول دي، خپلو کې بس پکې، هر ځای کې بس پکې. ما ته احساس وشو چې نشه ښه شی نه دی. زه ځوانانو ته هم دا وایم چې مه کوئ، هر ځای کې بس پکې، خپلو کې بس پکې، ښځې له بس پکې. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نامه زویب، زه یم د رنګ روډ پتنګ چوک. ما به سکل آیس یو سرجي سکل مې یو 2 میاشتې او اخیسته به مې په 500 روپۍ ګرام. کار به مې کولو مستري توب. تاج ویلفیر زما وګیرې ته کې 36 دنه شول. روټۍ هم ښه میلاویږي، ډاکټر صاحب هم چیک اپ کوي 2 ټایمه. د ماشومتوب نه چې ما روزګار شروع کړی دی، بس بټۍ کې مې کار کړی دی، همدا د اور کار مې کړی دی. بس بیا داسې یو ملګری را سره و چې هغه به را سره کابل ته م تللی دی، مردان علاقې، او بس هغه به پوډر سکل. لکه هغه به ما ته پوډر نه راکول، چې کله به زه ورسره کېناستم ما به ورته ویل چې په ما باندې یو شاټ ولګوه. ویل به نه استاد جي، بس دا کار به نه کوي. خو هغه له به ما راوړل، بس ښار ته به لاړم او پوڼۍ به مې ورته راواغېستې، نو ما سره به جیب کې پرتې وي. نو بس بیا به ورسره به د هغه نه به پټ ما راواغېستل او چرس به مې سکل. لکه 22 کاله ما چرس وسکل که نه، بس بیا به مې د هغه نه پوډر راواغېستل او چرسو کې به مې ځان ته مکس کړل او بس سکل به مې همداسې ورو ورو. بس کور کې را باندې خلک پوه شو، چې کور کې را باندې پوه شو، نو بس بیا دلته راوستم علاج ته. علاج به مې 15 ورځې به مې برابرېږي. ماشاءالله ډېر ښکلی هسپتال دی او ډېر ښکلی علاج مې روان دی. داسې شوم چې دوباره په خپل ژوند باندې پوه شوم، او انشاءالله دې ملګرو ته م زه وایم چې د دې ځای نه ووتو انشاءالله یوه نشه به م نه کوو او واپس به خپله زندګي جوړو لکه څنګه زندګي چې مخکې زموږ وه. نشه ده یو 15 کاله مې ښه بې درېغه کړې ده. دا نه چې یاره نه مې ده کړې، شپه ورځ مې څکلي دي، ښه په ګرامونو مې څکلي دي. بیا مې چې سوچ وکړو چې ما دا وړې ده، بې غیرتوب نشه ده، حیا پکې نشته دی، بې عزته نشه ده، عزت دې نشته دی. ودرېده چېرته په ډیران یا پروت، یا یو ځای پروت، یا بل ځای پروت، په ویڼو کې پروت. ما چې دا سوچ وکړو زما دا 5مه میاشت ده چې ما پرېښي دي، خپل عزت ورسره ما کړی نه یم، په هسپتالونو پرېښي نه یم، په دوایانو پرېښي دي. خو بیا هم 4 ښه کور آباد دی. ډاکټر صاحب په ورځ کې 2-3 ټایمه راکوي، موږ له دوایانې راکوي، ګولۍ راله راکوي، سات په سات په موږ باندې چکر وایي دا ډاکټر صاحب. ودرېده او نشه چې کمه نشه ما کوله، نو یو تش سرګټ څکمه د بچپن نه، ام ریډن ویټ سرګټ څکمه، نه مې نسوار چېرته په ژوند کې اچولي دي، د خولې له مې نه دي وړي، نه مې چېرته ډک سرګټ خولې له وړی، نه مې پوډر وړي دي. د تش سرګټ نه مې ډایرکټ ایس چالو کړي دي. دا 15 کاله ما دب ادب وسکل. 15 میاشتې کېږي چې ما پرېښي دي، چې کومه م څکله او هغې نه پس هم بیا خرڅ کول، هغه خرڅ نه م دا هر څه نه م توبه وویسته. دې کې هېڅ خوبي نشته دی. دا بدن چې کوم دی که نه، دا داسې مړ سړ کړي که نه چې بیخي د ټولو کارونه دې وباسي. بس بیا یو کار ته توجه نه کېږي چې کوم ځای کې روز کل بس مال ته بیا ناست، بس هغه سوچونه فکرونه به کې بس لګیا به ځان سره هسې فضوله. دا بس صرف نه دی، دا وجود را ټوله داسې کېږي که نه، وهم در کې پیدا کړي. بس هسې معمولي م کشو شي، که کیرړې یو خورې مغزو کې کیرړې پیدا کړي، 24 غنټې پکې کیرړې کرړه کوي. ودرېده ته یاره بدلته سړی دی، هلته سړی دی، بس وهم به کې. زما نامه اسماعیل ده، زه د لاهور یم. ما ډرګ شروع کړي، خو ما د یو جنایت د وجې نه شروع کړي. زما هغې سره ډېر زیات لب وشو. نو چې زما هغې سره لب وشو، نو مور مې ما ته ویل، لکه ما مې مور ته ویل ما زه دې سره واده کول غواړم. هغه پنجابی و، مونږ زه پښتون وم. نو مور مې ویل چې لکه تا له به دغه ښایسته جنۍ کوم. نو ما ورته چې نه، ما ته هم دا جنۍ وکړه. نو بس هغه جنۍ بیا بل ځای کې منګني شوه، او بس په دې د وجې بیا ما مطلب ډرګز مې شروع کړو، بیا ما نشه شروع. ما به وایډ سکل انجکشن یې به والي، څه 2 کاله شو. د تاج هسپتال کې زما چې 2 میاشتې وشوې، علاج مې ډېر ښه روان دی او ډاکټر صاحب هم ډېر ښه محنت کوي.